ماشاءاللہ الرحمن الرحیم کتاب المساقات دا کتاب دے په بیان د احکام او د مساقات کې ګوره دا مساقات چې دی دا په حقیقت کې اصطلاح د اهل مدینه ده اور دې ته وی معامله د برخي یا معامله د نمبر واره د ابو د باغاتو تاسو معاشي ذکر کوي چې بعض د مدینی والو خپل اصطلاحاتو لکه مساقات معامله ورته وي مزارعت تبع مخابره وي اور اجاری تبع بیع وي مزاربت تبع مقارضه وي اور مستبع سجده وي هذا وقت السجدته اريد ان اسجد نو مساقات د سقینا یعنی سکول وبور کول د باغاتو یو یا د مساقات خودمانه د سقیدا یعنی احکام متعلقه د ابو بیا پای کې سقیل بساتین مرضی او پای کې ملکیت د ابو هم راځي او موږ برستو باب کې وایو ایوب جان بیا باب وی چې باب فی الشرب دا باب دی په بیان د شرب کې یو شرب دی یو شرب دی شرب معنی دا تقسیم د اوبو نمبر د اوبو برخه د اوبو په پښتو کې ورتوار د اوبو وي اوسم د اوبو وارونه ای او مخکم د اوبو وارونه وو او مقصد د امام بخاری یو لوی مسله خودل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې درې سيزونه دي پای کې تمام امت اولاد بنی آدم چې دي هغه شریک دي پای کې الماء والکلا وبدي واخدي پدې کې امت ټول مشترک دي نو اوس حدیث کې هو اشتراک ثابتيږي نو آیا دا اوبد چا په تصرف کې راتلی شي دا یو مسله آیا او د اوبو ملکیت اوبو د چا ملکیت راتلی شي آیا د اوبو څوک مالک کې دی شي دا یو مسله ده امام بخاری رحم الله دې نه دا ثابتای چې اوبو په درې قسم دي یو هغه اوبدي چې هغه الہی اوبدي آگئی کی دا اس انسان ہس دخل ہس تصرف نشتے لکه ماء الانهار و ماء البحار وشکنا دا دریابی اوبه بارانی اوبه دا د چا د پلار ندی او زموږ په دې علاقه کې چې کله د غرونو کې زمکه خرڅي کنا نو هغه وی چې دې نه تر ارتاو وو پورې د ازمکه زما ده تاسو ته کوم راځي ارتاوی وو او ارتاو دا غر دی کنه او دلته پر راځي دا وبکم خوازي داسې دي کې داسې دي داسې دي دا ارتاوی وو نو دې پر زما رساله یو خدا قسم د ابو شو دویم قسم هغه وبدي چاغا دغه دي د آبار وبدي تا په کې کوی جوړ کړل دي او دغه وبدي هغه چې ستاده ضرورت نه فاضل وي نو ته په خپل استعمال کې راويستې شي دغه استغفر الله چې ستاده ضرورت نه فارغ ني نو ته پاره کې تصرف کول شي د منع البته چې ستاسو ضرورت نه فارغ وي نو بیا منع کول جایز نه دي درېمه خبره پوره حاشا کې راځي ماء محرز
مای محرز دی ته لکه تاس کولر ځان ډکر دی واور دې پکې اچولې دا ایو منګې د ډیر لند راوړې دي اوس دا مای محرز دی د دې استعمال بل د پاره سوا د حالت اضطراری نه جایز نه دی او بلا اذن مالکم جایز نه دی باب فی الشرب وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي معنا شو شرب دیکھا او به بوټو لور کوا چې او به تازه بوټي تازه پاتې کیږي او به فصل لور کوا الله اکبر افلا یؤمنون دارنګ دوی ما افریتم الماء الذي تشربون چې تاسو بس کئ انتم انزلتم من المزن ایتاسو چراور وای د سپینو ورزونه ام نحن المنزلون ولو نشاء لجعلنا اجاجا ترخي فلولا تشكرون اس امام بخاری ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان او غیر مقسوم ومن رأى سرا امام بخاری یو مسئله ذکر کړي عورت کی پاغه چا باندې چې بعض خلک وي چې دا وبد چا د پلار نه دي او دی باندې چا ملکیت او تصرف تسلط نشي راتله او بس دی کې د هر چا برخه را امام بخاری پاغي رد کړي چې وبو قسمونه دي بعض وبد داسې دي چې پای کې تصرف وي پای کې ملک راځي او دغه وجه د چې په تصدق کول شي هبه کول شي وصیت کول شي نو جواز د تصدق د هبه او د وصیت دا د دې خبرې دلیل دی چې الماء یملک او به کوم دی ستا په ملک راتلی شي ومن را او باس سره چا کو را چې فتوی ور کړی دا جایز ګڼل دي صدقۃ الماء خیرات توبو وهبته دای بخشش وصیت دای وصیت بل تکول دا جایز دي مقسومن کان او غیر مقسوم برابر خبر دا چوب ویشل شوی کی غیر ویشل شوی اوسمای مقسوم څه مطلب شو الکه دا کوي استا مشترک ته دو کسانو تو دا غیر مقسوم شو ایت تا دا اوبر او وخت کړي دا مقسوم شو یا دارنګ چې کوم دکنه لکه شراج راځي نالا اوس هغه اوبو ویشل شوی دي تا خپل پټی ته وب دستا برخوا یو رستاد یو رزما ده دا ما مقسوم شو چې یو رزي زما حق دین پای کې ستا نشته دي چې برز کوم حق دی هغه کې زما ناراضي بس اوس امام بخاری تفسیر کې تا دا وای مان سجاجن وانزلنا من الموسرات مان سجاجن سجاجتوي منصبا اړول شي لکه پرون چې الله اکبر المزن الصحاب ورستوي وجاجن المر ترخيب فراتن ازبن خوگی وقال عثمان بن عفان ویلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما ګوره علماء کرام الله کریم د تاسو مار سره مدینه منوره ته بوزي وې دا باران په وخت کې دواړه د قبليږي الله زم د ټول علم با عمل نصیب کړي آخرت خاتمه بال ایمان وي حج او عمره الله پار کار کې نصیب نو ګوره علماء کرام صلحای امت په مدینه منوره کې یو زید اوسم چې کلا ذو قبلتين تر ازینو د لارې کې راځي یو باغ دی الته لیکل دی مزرعه عثمان رضی الله تعالی عنہ یعنی باغ د حضرت عثمان سے او موږ ولتلو پای باندې بهترین پیری او بدی او داسې بدی چې بالکل خوږی وبدي دا د یو يهودیو او دا يهوديان خو د وخت د مسلمانانو دشمنان دي نو بعض روایتو کې راځي چې دی با فی دلوه په €1 ورکوله وبوي خرصولی الکه راځي وړه یو بوکر او باسه €1 راکوي او یو روایت دا چې نه خرصول نه خطیبه دا وبچ کم دین مسلمانانو نه ورکولې چې د دې مرګور به وبډکی کړی نو دی بیا تعالی ولا ګول نو پټ بشو چرته باسي لیکل تعالی ولا ګول پټ بشو
خلق برالی یا چې مالک سیشو چوبوسو یا چاته تل دې چاته تل دې دوی بدغه سي مایوس واپس لاړ. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الکه سوګدا ځوان شته چې دا بیر رومه د يهودین واخلي او مسلمانانو توقف کی او یکون دلاو فی کدلال المسلمین وقف دا چې عام مسلمانانو دغه څه وب استعمال لکه دې استعمالي. نو حضرت عثمان ابن عفان راغه او د يهودین په هغه زمانه کې د 35000 درهم باندې 35000 درهم باندې اپی واغسته واغې وقف کړ. د 5000 درهم چې دغه زماني مچوالي سرکار په دې وخت بسوي د 35 کروڑ نه هم زیاتې وي. ځکه چې اوس منګه وړه اخلو شل کیلو 770 760 باندې موږ اخلو او دا ما په خپل په 14 روپے او په 15 روپے بوره ما په خپل غسته 15 روپے باندې ما په خپل غسته چرته چې 14 روپو کار کو نن الته کې 700 روپے کار نه کوي. نو معلومه شو چې هغه زماني 35000 روپے د 35 کروڑ نم سواو. نو بیا چې خصو کوئی چې عثمان د بیت المال نه اقربا پروری کولا انو هغه دی وزن باندې بني په دی وزن مذکور باندې بني بیر رومه چې د چاو یو يهودیو کنه من یشتری بیر روما سوک دے چوالی بیر روما فیکون الدلو چشی داغی بوکا فیا پدی کوئی کی که دلائل مسلمین فاشترا عثمانو رضی اللہ عنہ. امام بخاری دا ثابت لکا ایوب خانا چی ابو باندی سڑے مالکی دیشی او دا ابو حبا او دا ابو صدقه جائز دا. نو صدقه او بخواله کی چې سره مالک وی کرا لہذا عثمان د بیر مالک شو. جی قربان. وی قال حدثنا سعيد بن عمر حدثنا ابو بكر حدثنا ابو حاتم عن سهل بن سعد قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اخر القوم والاشياء يساره فقال يا دا دې سامخ کې وی لفظو کرته ښا قال ما كنت لأوتر بفضل منك اخرج يا رسول الله فاعطاه اياه. بس ګوره حضرت صلی الله علیه وسلم څنګه یو پیاله واغې نه حضرت وبوس کړي خي طرف ته یو غلام او اصل قوم چې ابن عباس سیمو اول اشیاخ او لوی لوی صحابه پای کې خالد ابن ولید رضی الله عنه دا د نبی اسلام کس طرف ته نبی اسلام فرمایا چې یا غلام اتاذن لی ان اوتیو الاشیاخ اے بچیا اجازت راکې چې دا وبدي بډاګان مشران تور کم نو مانس امام بخاری دا ثابتې چې بو کې د بل سړي حق شته څنګه ثابت کو عائشہ بس ماشوم خي طرف ته معنا ثابت ک چې بو کې د بل سړي حق شته اے حق د صاحب یمین وو نو ځکه صاحب یمین نه تاسو کړل چې د ابو کې د چا حق نه راتلی نو حضرت سره تاسو کو او دې کې یو بل جمله ناشنا ده ما كنت لأوسر بفضل منك عادا. معلومه شو چې په طاعاتو کې چرته بل ځان باندې سبقت نه ورکه لکه اختیار او دا بیا د بینه ده لکه اوسه په صف اول کې ناس او استاد راشي او بلار دی راشي او ځان غلې کې ورته پوښوي نو دا بیا د بینی ځکه چې فاستبقوا الخيرات ده کنه ته جنت ته تل نه وای نو فاستبقوا الخيرات ده ٹھیک شو کنه دا چې بو کې چې ته خوږي او روټي وی صرف یوا او هغه باندې ستا گزارو نه کیه بل سره راشي ته بولا ډوړې نیمه ورکی نو بس داسې صفه اول چاله مو ورکو بچ کې نه انسان غلې کوسه بو شو کنه وفي قال حدثنا ابو جامع اخبرت وعثمان عن ثوري حدثنا بخل من در توقوت انا قربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيدار انا ابن مالك وشيخ لبن بما ينزل دا حدیثم تعویل دی انس ابن مالک وی چولا شلشوا نبی علیہ السلام دی پارا یو غډه د کور ساتل شوی دا جن د کور ساتل شوی بيزا او فی دار انس ابن مالک وشیب لبنها بمان فی بیر التي فی دار انس ابن مالک وشیبا او ګډ کړه شوی
ٹھیک شو کنا دا پای او بودا کوئی سرا چې په کو دا نسبو نو ورکړ شو حضرت صاحب تعالی قدا فشرب من حتى اذا نزع القدح من فی کلا چې حضرت بیر تکړه لری کړه دا پیاله د خپل خلینا وی وکړه نه دا چې ته پیاله د نه کړو نه نزع یعنی جدا کړه والا سار ابو بکر وان یمین عربی یمین تو او کس طرف تلوی شیخ فقال عمر یرد وخاف یرد عمر ایو تول عربیہ حضرت با عربی لور کی زکه دے صاحب یمین دے نو دې درخواست وک آتی ابا بکر یا رسول الله اندک فاتحه العربیہ عربی له بو ورکړي الذي ان یمینی چې حق کنا ثم قال بیا علی من فلیمن او بخاری والا براشی والا وی والا یسار ابو بکر وان یمین عربی یسار دی پاره الا راوړ او یمین دی پاره ان راوړ وی دا ولی ځکه ان یمین نه مراد بوت ته اشاره ده الا یساری کې استعلا ته اشاره ده مولوی چې حضرت داسې کې ناستو چې په ګس طرف ته چې کم کا سناستو هغه لګ براو لکه دلته ناستو نو ګس والا دلته وان یمینی خي طرف والا لګ لريو باو من قال ان صاحب الماء يحق بالماء حتى يدل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء ګور علماء کرام دا بخاری دا نو په نور کتابونو کې دا عنوان داسې ذکر کیږي چې لا یمنع فضل الماء لیمنع بی فضل الکلای الکا فالتو وب ممنه کوي چې دا سبب د باندې د من کولو د غیا نشیم بعض خلق بداسیو چای برکال ته کیو خوا کې به واخه ماخو نو واخو کې خو ممانعت ونشو کېده ته دې به دا باندې چې واخه نه درکوم الکه وبنشته او زمونږ د دې کوی وبسر زم ساورل نه پوره کیږي نو په دې خوا ساوري مراوړه مقصد د وبو منکول نو د سنو منکولو غیانا وخونا پیغمبر علیہ السلام فرمایي فاتیو با د چانه من کوي چې دا باندې جوړه کوي د پاره من کول د غیا نو غیا چې تانه فالتوي من کوا حکم غیا چغه مخلوق به خلقت الله تعالی وی او چې غیا تا خپل کړل دا شوتل دی نو غستا شو کنه په پای کې استاد تصرف دی هغه به ته خرڅه من کوي هغه کې ارڅ چې دا خیراتی واخه چې دی نو دې کې د بیلې واخه دې کې د چا تسلط نه ده پکاره نبی علیہ السلام فرمائے ان صاحب الماء حق بالماء حتا يرویا مالک دوبو ډیر حقدار دی په بو باندې تر دې چې دې ځان یا ساوري سیراب کی تا ځان له پی جوړ کړ دې یا ستا پزمکه کې کوي دې اول حق استاد کنه ته ځان له منګې ډک چې ستا منګي باندې کفایت کیږي ستا ساوري دی هغه سیراب کا اوس پاتې شو په پریده چې داخله د کلی خلق وی دی واخلي قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یمنع فضل الماء منع د نکړشي فاضل وب او چې مای محرز وی خدای ته منع کول شي یا غوب چې تا په خرج کړي دي لکه اوس دا ګرمي را روانه ده او ته ځان له کولر کې وب واچې او پای باندې ته واور پکې ورده نو سره یې خوبوب لپاره خبر سره راځي ته لکه ګور کولر ته نږدې نشي دا جایز دي وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن دينار عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال انه قد الماء يمنع به القلب كلاو وفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا نافع عن وقال عن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به فضل القلب باو من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ګورا من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ار هغه چا چې وکړست یو کې په خپل ملک نو لم یزمن یا په دې باندې زمان او تاوان نشته لري ٹھیک شو په دې تاوان نشته لري څه مطلب شو لکه وب ته د وب مالک کې دی شي ته د کوی مالک کې دی شي یو زمکه ستاده تا پای کې ځان لپاره کې نشته لري پای کوی کې د شپې څوک لاړ او تا شمر شو یا تک سر ما چې پاندې ما ته شو نو پتا څه تاوان نشته دی
د دې وینه نشته چې تا خدا کوي په خپل ځمکه کې وخت کړي او دې کې ستا مقصد چاته اذیت رسول نه دي فقط حصول د منفعت استا لہذا تاوان در باندې نشته جی وفي قال حدثنا محمود بن عبد عبيد الله بن اسرائيل بن حكيم بن دفاعنا بهورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعذر الجبار والبئر الجبار والعجماء الجبار وفي الركاب الخمس باب الخصومة في البئر والقضاء فيها باب دې په بیان د اختلاف او د جګړې په باره د کوي والقضاء فيها او فیصله د پیغمبر علیه السلام په باره دي امام بخاری دا کوي چې بای دا کوي په ملکیت کې راتلی شي یو سړی د ابو مالک کې دی شي او دلیل دا دی چې اختصام خصومت راغی د پیغمبر علی السلام په مخ کې په بار د یو کوي او نبی علی السلام چې گواه پیش کا چې دا کوي استاوي نو کچره دا کوي باندې د بل چا ملکیت نشو راتله نو پیغمبر علی السلام بیا د مدعینا د گواه تپوس ولې کړل او د مدعی نه د یمین تپوس ولې کړل او دا وجوا چې د شهادت یا د یمین مطالبه چې حضرت صاحب کړی و او دې لپاره کړی و چې دا شی ملک راتلی شي جی وبه قال حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن الأعمش عن شقيقنا عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال ابن یقتطع معنی چې دې حاصل کی قبضه کی قد اقتصاصتوی جاگیر کی زارلا حاصل کی مال دے مسلمان جی هو عليها فاجر لقيته وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يكتمون بآيات الله وإيمانهم ثمن قليلا الآية فجاءت أجل فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن دیوی داما موصوله کها یعنی الذي يحدثكم ابو عبد الرحمن في انزلت هغه واقع چې دې ذکر کړه او پای کې دې آیات بیان وکړه دا زما په حق نازل شوی دی کان لی بیرون فی ارض ابن ناملی زما یو پیو پزمکا تروار زما د ترزوی زما فقال لی شهودک او شکنا حضرت ماتوی چې شهودک یعنی احضر شهودک گوان درا ولا زکا البینۃ علی قلت ما مالی شهود زما گوانی نشته ما خدان له مستقل کې کنيسته او هغسته میو پای وخت خو ما سو گواه کړي نو ها نو قال فیمینه نبی علیہ السلام فیکفیکا لازاله الدعوه یمینه کافی بچی تعالی را د پاد رفع د داویستا یمین د مداله د قسمو کی قلت ما یا رسول الله اذن یحلف دیکھو بس دروغ جن دی یو روایت کې دی کافر دی ارضی خود دروغ بوئی نو فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديثه فانزل الله تعالى ذلك تصديقا له نو الله دا اتراو لګو د دې تصدیق لپاره جی باب اسلام من عاجنا سبيل من المال ګورا علماء کرام او صلحای امت ایوب جان په دې باب کې امام بخاری داخلي 4 کله مخ کې ابواب کې وی چوبه ته د ابو مالک دی شي هبا وغيرها کول شي اوس درته داوی چې بخیل کیږي بنا چې اوبه ستاد ضرورتونو فارغ فاضل دی نو معنا کول مناسب نه دي ګناګاری دا اسم ممنا سبیل ګنا دا چا چې من کوي مسافر لرا من الماء دوبونا ابونا بسوګنا منا کوي جی اسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن لما قال سمعت بصر يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكي من عذاب اليم رجل كان له فضل طريقه فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع امام لا يبايع وهو الى دا مخي وتا ګور رجل كان له فضل ما او فارغ في الطريق فمنع من ابن السبيل ورجل بايع اماما او بلغ سره چې بیعت کې یو خلیفہ سره لا يبايع الا للدنيا دا بیعت نی مگر لپاره دنیا فین عطا من رضیا او که ورکن خوشحالیږي ولم یوتی من سخطا معنی استحقاق په تو دغه امارت او خلافت نه منی دولت د دنیاوی اوس خو لکه دا الیکشن باندې خطا علماء بل شان باسونه کوي اشرف علی تھانوی رحم الله وی چې دا انګریزي بدعت ده
انګریزي بدعت ته خو اوس لکه الیکشن زمانه راشي نو احمد څخه به یو څوی راشي چې وای مال وټون راکا نو دوی به وټ دلاله درکو مزوم د لار په حقا کوسمو وای کنه اخر نه یره دا زموږ د کور لار چې دا دګي دا خټي وي او پوښ کنه دا پخای نو بس بیلی را لراوړي نو بیا او جنین وټو نظر کوما پوښ کنه د پرچ پیاله والا بیا خلک له پیسې میسي ډیری وای خدام ګناه ده اقام الصلاه بعد العصر او ادری قائم کی او سودا سلا سودا پس نمازگر نا اور لکه طالبانی وزګاری نمازگر موږ نه پستا چکر دوزی فقال دی والله الذي لا اله غیره لقد اوتیت بیا کذا وکذا ایت یلکا راکدا رومبال دی په 100 روپے دی مال په 11 ملایو دی مانه درکړي تال په 100 څنګه درکوا فصدقوا رجل او بس چې دا خو سره دروغجن نه دي حالانکه دروغ بوري وي ثم قرأ دلایا جی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم قليلا باب سكران الانهار سکر الانهار باب دې په بیان د بند تړلو د نهرونو بند پولا پولا تړل بندول د نهر ګوره دا یو مسأله ده او په دې حدیث کې لوی بحث دی اصل واقع مشهور ده او اسانه ده پر کتاب کې راځي چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی ایو انصاری دی د دې دواړو د باغ په ابو باندې نزار اعلی باغ را روانو د جمعات دی ور طرف نه الته د عبد الله ابن زبیر باغ دی په دې فرش کې د انصاری باغ دی اوپر رواني وي د مشرق نه انصاری عبد الله بن زبیر ته چلکا زما حق د ابو مخ کې دی تب باغ نو پکې زو مخ کې وبکو دیوی چلکا زما باغ ابو ته نږدې دی نو ول حق زما د جزئی وبکوا نزاع لانا مسئلہ حکومت پیغمبر علیہ السلام دربار تھا نبی علیہ السلام فرمائل زبیر اسقی تاق مخیر تو باغ وبکا ثم ارسل ما الى جارک دا وبکا منډي تپری ګرا دی وخت دی انصاری اعتراض وکړه چې دې تتا مخ حق ذکر کړ چې ابن عمت کدا استاد تروزی لکانا دا خو د تروزی لحاظ وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقار راغه خفش خو اوس را نقطه یاد کا مچوالی سرکار نبی علیہ السلام غصه شو نو اوس دا غصه باعث په تبدیل نه ده وره یاد کا دا غصه باعث تبدیل نه ده دا غصه خو خفقان دي حضرت انصاری نه پس دینه چې انصاری په خپل په احسان د پیغمبر په نشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبیر ته حق پورا ورکړ مطلب پوښوي حضرت خو ورتوي چې اسقي زبیر ته وبلګي ورکه بیا انصاری ته ورکا انصاری د استاد تر زویلې دا په دې کې د دې لحاظ وکړه نبی علیہ السلام له غصه رااله ورته چې ته دا وبو ورکه خپل باغلا تر دې پوری چې دا استاد د باغ دمر ډکشي چې د پټو پولو ته وبو ورسي نو بیا سل ما بیا پرې دي نو بعد خلکو چې نبی علیہ السلام د غصې فیصله وکړه اول د پیغمبر سے احسانی فیصله وا چې ځا انصاری خپه نشي تاسو پټیو لوندونه کا او بیا څه دی له ورکا کو دې چې احسان د نبی باندې پوه نشو او دې دا پوه چې پیغمبر چې کوم دی معاذ الله د حق فیصله او نکړه نبی علیہ السلام اوس د حق فیصله کوه د دې حق مخ کې دی نو لہذا دې به مخ کې وبکې بیا ستا اوس په دې باندې امام بخاری 2-3 بابونه راوړي چې شرب اول د چا حق دی نو بیا به چې مقدار د شرب څومره دی نو الال جدر یعنی پولو پوره ته پکې ودرېږي استاد خپل پړکی پکې لاندې شي
جی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاتم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة ګورا مدینی منورې نروز چاپیرا چکم ازمکه داغی ته حره ویرورا ایوب بیا لار شيخه پایت شراج الحره وی دا حری دو دی یو حره شرقیه ده او یو حره غربیه ده فی شراج الحره التي يسقون بها النخل چې دوی په کجوري وبکولې فقال انصاري وی ٹھیک شو سره الماء يمر پرید داو بچ تیریږي او مال دراشي کنه فابا علیه زبیر انکار وکړه فاختصم عند النبي صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم للزبیر اسقي يا زبیر او بکر خپل پټه دا پټه او باغ ای زبیرا ثم ارسل ما الى جارك گاونډي دا ورکا فغضب الانصاري غصش وقال ان كان ابن امتك دا ان كان معنا ان كان ان فما دلام سره ان كان یا ان فما دي فاصره فان كان ان كان یعنی لان كان تا فیصله د تقدیم د زبیر زکه وکړه چې لان كان ابن امتک یا فان كان ابن امتک دا ستاسو روزوي دي فتلونا وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت مبارک مخ چهره مبارک تغییر د خفقان راغې ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء بیا داو په پټی کې پریګه دا حتا يرجل الجدر تر دې چې پورو تورسي فقال زبير والله اني لا اصب هذا لا ګمان کوم په دیات نزلت في ذلك زمنګه محاسمه په وخت کې راغل دي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال محمد بن العباس قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عن عن عبد الله الا ليس امام بخاری میں گویا دا چې نشته یو سره چې روایت نقل کړي دا اورونا دا بیا دا غد عبد الله نه مگر دا فقط له ذکر کوي دې ځکه یو نری غو اشکال یاد کا چې دا ان کان ابن امت کچ چاوي دا انصاری وو دا انصاری څوک بعضی استاپ دی عاشق کې ذکر دی چې بعضی وی چې دا انصاری يهودي وو خدا خبره بالکل جهل دی او دا خبره بالکل صحیح نه ده زکات تا عاشق فبعید غایت البعد کته چې دا يهودي وو يهودي نو ٹھیک شو فبعید غایت البعد سو کوئی چې دا منافق او منافق چې کوم دی آئی د پیغمبر علی السلام په فیصله باندې ناراضگی ښکار کړه او د منافق مزاج داسي چل مر یقی صلا نو هر منافقین خود دین ته نه ګوري حق ته نو دې داخلو کې چې منګم به زید خپل ورای لیاز تو جو محمد صلی الله علیه وسلم دغه شوکړه لیکن دا زی مقام د اعتراض دی مقام د اعتراض دادی چې يهودي هم نه دي نسو کې منافق دی لیکن دغه بخاری کې 373 صفحه کې راځي چې دا انصاری چې د چا زبیر سره جګړه وا دا صحابي بدری دی ته 373 واړه وا جی 373 التم دا مسله ده ګوره حدثنا ابو اليمان چې کوم التصفه کې دلته غځي کړي کان يحدث انه خاصم رجل من الانصار قد شهد بدر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقياني كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره التراغه چې وقت شهد بدر دي خو بدري مو او چې بدري صحابي شروع را د بیا ول حضرت ته چې ابن امته کا دا اشکال دی نو داغي یو جواب دی بر عاشی ذکر کړی دی او هغه دا دی چې دی د حضرت فیصلی ته داولی وی
وای په دې لحاظ سره ورتوي چې دې باندې غوسه رااله او سره په حقیقت باندې پوه نشه بس کله کله داسي وي اما لذلتی عند الغضب سره غوسه شو اپو پوه نشه به کله کله شي سره پوه نشه دا رنګ دې غوسه شو دیمه خبره ایوب جان دادا چې صحابه کرامو تهذیب اور اصلاح رفتہ رفتہ کېدل ځکه بعضی خلک داسي خخ علماي او د علم دمر زیاتی چې د علم سره اسمان سره لګي وکړه چې خبرې کینو او چې کنزل کینو داسې کوي چې امیان نشي کولای دا زبردست کنزلی کوي چې داسې عوام نه کوي نو توسوي چې دې جاهل دي سر العادت لا یذل الله بالموت لکه تعذیب رفتہ رفتہ شوی دی ځکه اشکال نشته سره غوسه شو په غوسه کې پوه نشو باب شرب الاعلى قبل الاسفل اقا حدیث باندې بیا ذکر کړي شرب الاعلى قبل الاسفل حق د سکول د فصل دال اعلی د برا مخکې د اسفلنا د برا مانس او بو تنيزي ځکه او بو عموما د بر ناراضي اعلی طرف راضي نو حق د اعلی مخکې دی جی قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن محمد زوري عن عروه قال حكم الزبير رجل من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير ثم ارسل فقال انصاري انه ابن عمتك فقال يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم جدر معنى پولي فقال زبير فاحسب هذه الايات نزلت في ذلك قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شرع بينهم باب شرب الاعلى الى الكعبين باقي وچ حق دا شرب د الاعلى د برني دي اوس وی چې دا حق تقدم خداغي دی او مقدار الماء بسمري چې اخر بسمره وبور کوي نو وی الال کعبین چې پکې ودرېږي او خپل پکې پټ شي د پلو مقداري تقریبا دي وفي قال حدثنا محمد بن اخبرنا محمد بن يزيد الحراني اخبرنا ابن جريج عن حدثني في شهاب بن عروه بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج من الحريه في جهنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زبير فامره بالمعروف ثم ارسل الى جانب فقال الانصاري ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم احمد حتى امره بالمعروف نه مراد بدانو چې امر کوته په یو امر جائز سره یعنی معروف معنا داسې امر چې د دواړو په حق کې مناسب وو دي ثم حتى يرجع المال الى الجدر يرجع له حقه فقال الزبير والله ان هذه لا تنزلت في ذلك قال ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لي ابن شهاب فقدرت الانصار والناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى يرجع الماء الى الجدر فكان ذلك الكعبين بوقا لسقي الماء بس اوس دا مسله دا چې تاسو وبشته او یو سره محتاج راشي او تاغیل او بو ورکی نو طالب الله کریم مهربان اجر درکړي تر دې پور چا سړي سپیل او بور کړي الله پاغي بخنه کړي وا باب فضل ثقيل ماء باب د بیان د فضیلت د سکور د بو جی آسان د ټول ویل شي د درته و قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل في أنه فشرب منه ثم خرج فإذا هو بكاد يذهب يأكل السرى من العطش یا لها سوچ جبه وکلا حس کو یأکل السرى او سټل خاورا من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغت بي دومن لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي رسیدل دې سړی ته سوزش د هغه تندي چې مات رسیدل دي یا لقد بلغ هذا رسیدل دې دا سړی مثل الذي مثل دغه تکلیف تا بلغ بي چې مات رسیدل فشکر یعنی الله قبول کړ هر خاوند جګر هر خاوند ګردي
لم دی تار رتب دی اجر دی یعنی جوان دی. قال حدثنا ابن ابي مريم وحدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف فقال زنت من النار حتى قلت اي ربي وانا معهم فاذا یعنی اے ربی وانا ما حدیث ترجی اے ربی یهلکون وانا معهم یا الله دا خلق بس وزول کی زب ور سره ما حدیث ما کی شوی دی جی الهی مراتون حدیث انه قال تحدثها گراوی چې ما دا ګمان کو اسماوی چې حضرت صلی الله علیه وسلم تخدشها هرتن چې ګرول دی لرا چې ګرول دا پیشو حضرت مبی په پنځه داسې ګرو پنځه والے ها قال ما كان هذه قال حبست حتى ماتت جوعا وفي قال حدثنا دو حدیث راوړل په سبا دی اول کې فضل د سقي شو اول حدیث کې نو دویم کې جرم دا ترک سقي شو وفي قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هجرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال والله اعلم اول قال دی مراد اول قال نبی علیہ السلام دے قال نبی علیہ السلام دے فقال اللہ کریم فرمائل واللہ اعلم دا جملہ معترضہ دا قال اوی نبی علیہ السلام فقال اللہ وی واللہ اعلم جملہ معترضہ لا انتی دا کلام درم لا انتی اطعمتی ہے لا انتی اطعمتی ہے نقو تادر روٹے ورکڑی وا ولا سقیتی ہے او نا دیو بو والا ور کړی دي هینا حبستی کله چې دا په پنجره کې بند کړی وا ولا انت ارسلتیها او نو تا دا پر خو دی وا فاکلت من خشاش الارض ځان له باکری خورلې خشاش الارض په پیژنه کنا هغه ګند بلاد زمکی حشرات الارض چرته مار چرته لړم چرته کربوړي چرته برسو باو من رانا صاحب الحظ والغربه احق بماله ګورا علماء کرام بیا هغه زوړ امام او زړې تراوی کم زنه چې کتاب شروع شو الته بیا مسله رااله او امام بخاری د صراحت کی باب د په بیان داغه ایوب خان را چې د دې دا فتوی وی ان صاحب الحوض مالک د حوض والقربتی او مالک د منګي او د شناز او د ګوډي احق بمائه چې دې په خپل ابو حقدار دی ٹھیک شو چې دا ګوډي کو با چوټي دي لغستا وبدي ومن قال حدثنا 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 عبد الله عن ابي حاتم عن سعد بن سعد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع يمين غلام وهو اخذ القيم والاشياء يسار فقال يا غلام ما تاتي الذي انا اوصي الاشياء فقال ما كنت لاوصي من نصيبي منك احد يا رسول الله فاعطاه اياه ومن قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو ذر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لاردن رجالا عن حوض كما لاردن زب شړما کما تزاد الغریبه من الابل عن الحوض لکه چې شړل کیږي هغه ناشنا او خاندر حوضنا شیخ القران سے مانک الله طریق رحمت کی لکه چې شړل کیږي اپردیو خان او پردیو خان د حوضنا وفي القران تزودان اتمنان خوش کنا ماشاء الله قرآن کې څه دلته تاسو په قرآن استیم څه کتاب کې دا کتاب کې ونیسته قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق بن معمر قال يقول كثير بكثير يزيد احدهما الاخر عن سعيد بن جبير قال علي بن وهب قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تخرج الى الماء لكان عينا معينا واقبل جرهم فقالوا اتاذننا ان ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم بي قال بس ګورا مسله دا چې دا حدیث مخکنی ته کوم حدیث مخکنی ته چې برک وایو سره مسله دا وا چې ابراهیم علی السلام رسول روان ده ساری ابي چړکه واغستا حاضری ابي پسې او دای وهله په چړکه سره مليان وی زما دوه خدي درې خدي دي کنه او کله کله چې خلاف ګوړې کوي چې وې زبردست اتفاق ده روز نه کنه
ډیر مشکل دی. ساری ابې چې کوم دي چړکې واسه اجرې پسې اجرا رانا ابراهيم عليه السلام راويستا مکه ته رسول الله وګدا خبره دا مکی ته چورسېدل ابراهيم عليه السلام هاجر او اسماعیل صاحب دل تکینول خپل روان شو بلخوا حاضری ورته आवाज وکړي چې لا من تکلنا یا ابراهيم نو دو ځله او درې ځله یې جواب ورنک اخر دی حاضری وی کې چرتا تا حکم دربی نو تلار شکینی نو منګه د خوشی بیابان کې بس کو ابراهيم عليه السلام جماعت زمات رب حکم دی اذا فاذا بذن لا يضيعنا ذا الله بزم مددګاری کوي په دغه وخت کې اسماعیل علیہ السلام چې تګ شو نو دی لتی وهله او دا کر یو ډیره د صفات خيږي چې وو ګورب چته اثر شته او چته مروات ګوري او په منځ کې چې دا اوچ خور دی سیل دې کنه په دې لګه منډه وې زکه دا موار دی چې قتل نو الله تبارک وتعالى د اسماعیل علیہ السلام چې کوم ځای کې پروت او خپل وهله التنو برا وخت کړي دا را منډه کړه ان دې هغه وبو له پوله جوړول او زم هو شکنه بس ادرے گئے نو منها سمیہ زمزم نبی علیہ السلام فرمائے کہ چر حاجر دی وبول پول نور کوله دین به یو چینه معینه جوړه شو ها اوس امام بخاری خپل مزاج ته تخی چې ابو باندې ملکیت راضی څه زمانه چې تیر شو ما هاجره خودل توا جرهم قبیلینا یو تاجرانه د تجار قافله تاجر قافله ار روانه دلته چې دوی د مکینه لغون لري پړاو ک نو چې دوی کتل یو پرنده ده اپ دې زی الوزی اپ پرنده خامخه دا زینو کالوزی چې هغه التوب زیات لا ساشي لیکل مکتب بیا و چې بلا کم نه وي نو خوشګنه نو دی جرهم قبیلی وی چې لکه دلته خو منګه کلو نو چې زو او بني دا څنګه چل دی یاره دلته پرنده خواځي کې چوبي زې چې زو ګرځ چې دوی رااله نو مای حاضر ناس ته او بوي او په خواغه بغله او بو مزه کډي کولې نو دی جرهم وی چې منګه د مکی کې اوسېدل غواړو چې چرته موږ په دی وبو کې حق راکې حاضر وی او بس استعمال لوړې شه ملکیت بزماوي او بس استعمال لوړې شه ملکیت بزماوي ایوته زټیک د ابو ملکیت ستاسو په موږ له برای استعمال راکای نو هغه جرهم قبیله دلته کې آباد شو بیا څو زمانہ پس اسماعیل علیہ السلام بالغ شو ادوی نو وادو کو اخذ غیر متوکل علی الله وا ابراهیم علیہ السلام چراغه او تاسو کوم خبري خیر نه کړو سره واتره روان دي ابراهيم عليه السلام د جنې توي چې خاوند دراشي ورته دا درشل دې بدل کا نو بس دې بیا قضا پرې خدا بیا بل وادو وکړه اوس هم چې کوم دې کنه الله پاک چې تا ما سره بوزي کنه انو بدی مکی مکرمه کی چې شار هجرت کوم ځکه اخلاصيږي یا شار ابراهيم نو مخکې دو پولونه دي اپن چمک کی تیر شي غلطه بورډ لګیدل حي جرهم بورډ لګیدل حي جرهم نمانه دا شو چې قبيله جرهم التي آباد وا اوس ورته روایت ته وکړه يرحم الله اسماعیل لو ترکت کې پرخر زمزم یا ویل لو لم تغرب من الماء کې چدي لپی نه ډکولې تکان عینم ماینن دا بجاری وبوي واقبلا جرهم اور روانه وا قبيله جرهم فقالوا نبيوتي اتاذنين ان ننزل عندك اتجاتا کې چمغراتل کو بولتا سخا هغه آو لیکن ولا حق لكم في الماء او ټیک ده الله نام معلومه چې چوب
په قبضه کې راتلی شي دي. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا سفيان عن عبد الله بن صالح عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اوتي بها اكثر مما اوتي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم امنه كفت كما منعت فضل مائه لم تعمل يداك قال عادل حدثنا سفيان غير مره عن عمرو سمع ابا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم باب لا حماء الا لله ولرسوله لا حماء الا لله ولرسوله نشتره ورشو مگر د یو الله دا او د الله د رسول دا معنی دا شو چې د وخونه منع کول جایز نه دي دا حماګانې ورشوګانې د الله دي بیا دغه نه پس د الله د رسول دي او د بادشاہ دي لکه دا ګورونو کې دا واقع شي دي دا لا حماء الا لله ولرسوله ادي یو کلیو شاملات دي کنه دا کلی والا خلک چې کوم دین خپل فصل خپل ساوري وباسي ناغزي په دې ځنګل باندې سری ما خام راشي لا حماء الا لله ولرسوله دي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن وصل عن عباد ان اصحاب بن جثامه قال ان رسول الله قال حماء الا لله ولرسوله وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى الشرف وربط دا نقي زینم دغه نقی په میدان کې واخو پیغمبر علی السلام هغه د بیت المال د پاره وقف کړ نو عمر صاحب چې کوم د حمد شرف او ربازه دا د زین نمونه دي ٹھیک شو کنه حمای شرف او حمای رفض دا چې کوم د بیت المال د پاره وقفو باب سر الناس والدواب من الانهار باب دې په بیان د سکولو د خلقو او دارنګ د ډنګورو د انهارونه مانس شوا الکه دا هغه الہی وبدي چې دا د چا په اختیار کې نه دي بده کې د چا تصرف نه دی شوی په پای کې ټول دنیا برابر ده ځا حدیث مخ کې کوم تعویل لگا دی ولرجل توكيد وعلى رجل يريد الحرور فأما الذي له أجر فرجل ثبتها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فأطال في مرج يعني اوغد پوره ورکی دل را په یو ورشو کې او روزتن یا په یو باغ کې فما اصابت فی تیلها هر هغه واخه چې دا اوسری هغه اوګدوالی د پوری خپل سره من المرج او روضه کان دو حسنات ولو انه انقطعت يدها فاستنت شرفا دا ټوپونه وی په یو ډیر یا په دو نو کان آثار او ورواسوا سیدا نخد قدمونو د خارشنو حسنات له ولو انها مرت بينهم فشربت منه ولم يرد او د مالک اراده نه و چې دی وشلا یا دی اصل تربو ورکی كان ذلك حسنات له فهي ذلك اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا اظهار د خپل مالدار او سبب د بچاو د سوال او د ذلت نه او بیا نور کړه حق د الله په رقاب یا په زکات ثابت شو ٹھیک شو ولا زور یا نه پملاګانو کې غریب سره ځان سره بوزي ونوان او مقابله د مسلمانانو فهي على ذلك من وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما انزل علي فيها شيء انزل نه نازل کړي شی په ما باندې د دې په وجوب او د وجوب څه آیات الا هذه الايات الجامعه الفاضله فما يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وفي قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك دا ټول تامه کې ویل دي بس صرف تلاوت ثواب لپاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرف فاتها وبقاء ثم عرفها سنه فإن جاء صاحبها والا فشانك بها قال غير ان جاء صاحبها شيء فادي لها والا فشانك تپوجتا کا قال الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فزادت الابل قال ما لك ولها معها شفاء ما لك ولها بس جمله خلا تعالی سدي او دلرا ولي ما سقاوا دې سره ټینګه دو بود دي دا وایزا او سپلې پني ورسره دي ترذل ما او تاکل السرا تیشوا ځانو بو رسول شي واخه خوړې شي حتا يلقى ربها تدې چې مالک راشي بوزي ان اوخته وسنوي خو په دې موږ بیا مکه باس کړو چې امام ابو حنیفه سے فرمایي چې اوس اوخ په لوخته کې داخل دي خلک رکونه پټي نو ورته شي لوی لوی ټریلي پټي دي
باب بيع الحطب والكلأ. باب بيع الحطب والكلأ. وشکنا باب دې په بیان د خرصول د واخه والکلأ دس خطب لرګي والکلأ واخه د کلا لرګي کې ستان ملکیت کی وی او واخه ستاب ملکیت کی وی نو بیا خرصول شي یو یا کې چر مثلا د عام دي شاملات دي خطي التن او کی ګډه کې او لرګیو کې رضا پستا ملکیت کې داخل شو کہ باب بازار کی خرچین یجوز ہو. وفي قال حدثنا محمد بن اسد حدثنا وابن هشام عن ابي زبير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخذ احدكم احبلا پری فياخذ خزمه من حطب بیا دی واخلی یو ګډه د لرګونا فیبیا بیا دی خرج کی فیکف الله بیان وجی او الله بد اساتی دلرا مخد دی د ذلت سوال نه خیر لو من ان يسر الناس دا غور دی چې د سوال کې د خلقنا او تیا او منیا سو کول ور کیا رضی کی. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا نافع بن قال بن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله ان يحتسب احدكم خلفه على ظهره خيرا من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم اخبرني شهاب عن علي بن حسين عن ابي حسين بن علي عن علي بن ابي طالب انه قال اصبت شارفا مع رسول الله اصبت ما تملا شو شارفا یوزوان اوخ شارف ذات اوخ یو بل ځوانم را راکنو دو شان شو فانقتو ما یومن ما دا کینو یو رزین د باب رجلن مسجد دروازې د یو سړی من الانصار د انصارنا وانا اريد ما اراده کولا ان احمل علی ما اسخرا چې دا راوړم په دی باندې د غرنا اسخر سرګړې لابیاو چې بیا خرج کما ټیک شو نو معلومه شو چې د ځنګل په لرګو په وخو چې سړی راوړي نو د مالکیږي وما یصایغ من بني قینقاع او ما سر یو زرګر کاکاو د بنو قینقاع قبیلینا نو اوس دا خرصول می وله فاستعين بیا ولیمه فاطمه تا جزء مدد حاصل کما په سبب دې قدرت حاصل کما په سبب دې لین دین ولیمه د فاطمه لا فاطمه بکوم ان بیا ولیمه ورکوما دغه لخامه پیسې خو جمع کول غواړي کنه ته عادت خوشاليږي او دې تم دا د تغټې چې نان نفقه سمار بم ولا ورکای وحمزه ابن عبد المطلب دا روایت موږ ویل لکه حمزه ابن عبد المطلب چې دی یشرب فی ذلک البیت اید التا شراب سکر نای وخت کو جایز شراب شربتو لکه چې ته پیپسیانس کې یا ډوس کې پوجګان دا ډېر ګنده شی دی چپ تلار کې دا ډیو براش دا ډیو خو ډېر بیکار شی دی پوجګان ډېر ګنده شی دی وما قینتن یا قینتن او حضرت حمزه سره یو جنې سندرغاړم و ویزم ای ورتناتی کلام وی نو چې پوښوي چې دا ورته وخت اوتا او بار اوخوي یا الا یا حمزه للشرف النوا بس دا اشدامګه مویلو په دیم جل کې دوځه په دې دازې ما تاسو اړولو ځکه چې دا شعر پورا د بخاری په اوله صفحه اول جل کې او بره حاشی پورا ترجمه لیکل دا الا یا حمزه الا یا حمز للشرف النوا اے حمزه پاسا پوجګنا لپار دغه سربو اخو بس او بره حاشی کې ګورا الا یا حمز للشرف النوا وهن معقلات بالفنا معقل دي زنګونان ور تړل شوی دي پسهن کې پسهن د کور یعنی بار منډه ورته مو نه غولې وای زای سکین فی اللبات منها نو پاسو د چړکې را واخلو دای په د کوان کې دا وزرجهن حمزه بالدماء
یا وزرجهن حمزه بالدماء اے حمزه پاس دا اوخه په وینو ککړه کا وعجل من اطائبها لشرب قديرا من طبيخ او شوا اور حاضر کته دغه د اینو منونا اینی راوړه چا موږ اخرو کټوي په ډکه کاو بو کټوي من طبيخ او شوا یعنی هغه په غشي او شوروا موږ ګټکو او څنګه ان زکوي الا یا حمز للشروف النوا نو فصار الی حمزه بالسيف من ذکر حمزه سے پتوري فجب اسنمت اوما نو غسی کړي کټ کړي دای دوارو کوهان وبقر حواسرهما او اشل لجری تشي حواسر تشي او جدن نه اینی منی واخلې ثم قدم اکباد ایمان اینی جگر مگر آیت را وکل ما ورته ابن شاب ومن السلام او سلام اقوان غخم اغسی و دام دیر پگئی یا وقت جب بس نمتهما کوانم دا سرو کې ولا غسکل او جدا په پخوزار الله فذاب بها قال ابن شاب قال علي فنظرت الى منظر نو افزانی نذیر غبراو کړم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت صاحب څخه عالم وعنده زید بن حارثه فاخبرت الخبر خبر مولورک فخرج وما زید فانطلقت مع زمر حضرت صاحب سره لاړم فدخل على حمزه فتغيظ عليه پیغمبر اسلام اظهار د غصو کو په دی باندې دا د ذکر دی حمزه خو په دی وخت شراب کړو نو فرفع حمزه بصره حمزه سے در وجی جنشی کیفیت ہو وقال وی هل انتم الا عبید لابائی ولرا لزور راگتا غزما د پلا غلامان یې عبید لی زما د مشران غلامان یې تاسو را مال په زورنا کوي فرجع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقهقر پیشاب روانه حتا جانم وذاک قبر تحریم الخمر دینه معلومه شو چې یو سړی نه پويږي نو بس بیا اوسه کلم غواړه شراب چیز کلی نو باب القطائع باب د بیان د جاگیر ورکولو قطائع د قطع نه ده قطیعه هغه ټوکري د زمکه ته وی چې د ډیر نه جدا کې چاله ورکي او دیتا دې زمانہ کې جاگیر وي جاگیر پیژنې لکه بادشاہانی کنه بادشاہان او چې کله ته بادشاہ شي یا گورنر شي یا ایم پی ای شي یا ایم ان ای شي پوجي کنه ایم پی ای ایم ان ای شي نو تعالی یو علاقه پلاټ ملاو شي دا پلاټ ستاسو دا جاگیر شي کنه لکه په خاطر د انګريزانو د دوی چې کوم غلامانو ناغیله زمکه ورکړي دي او به شمار زمکه دي ایت داخله سنو مغلیا تاسو سمه د دې کلم د فوجیان تیر شوی دي چې داغي لکه انګريز په حکومت کې فوجي افسرانو نو هغه لر دوی فوجان چې کوم آی وخت خدمت ورکړي د دې خلکو پنجاب کې سو جرب ازمکې ایت سوی با سن مخلي او جاگیر ورته ویو ها نو بادشاہ نو معنی دا چې بادشاہ یو سړی لازمکه ورکول شي بس القطائع سمانا جاگیر دینا اے چال ازمکه ورکول جاگیرداری ورکول قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محمد بن زيد عن سعيد قال سمعت انس قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين فقالت الانصار حتى تقطع يقان من المهاجرين مثل الذي تقطع نبی علیہ السلام اراده وکړ یقطع من البحرين چې جاگیر ورکی بل صاحب کرام ته د مال د بحرینونه انصار وی چې حتا تقطع الاخوان من المهاجرين من آی پوری نه به سپر مهاجرین ته پکې برخې نه ورکړي
مهاجرین ته ملاو شي نو بیا موږ به اخلو کینه موږ نه اخلو ٹھیک شو قال سترون بعدی اسرت النبی علیہ السلام واخله زرد او بګور تاسو مان بعد اسرتن ترجیحی معاملات اسرا ترجیحی معاملات یعنی تاسو په مقابله کې به خلق نور الله فتاسو باندې مخ کې کوي فاصبروا حتا تلقوني صبر وکوي تر دې چې ما سره حوض کوثر باندې ملاو شي باب کتابت القاطع قاطع لا باب کتابت القطائع باب دې بیان د تحریر د جاگیر ګور دا قطائع هغه مخ کې قطائع تعویلو نو کتابت القطائع معنی دا چې بادشاہ چاله او جاگیر ورکی یو د ځمکې باندې ملکیت ورته ورکی بادشاہ تو پکار چې بادشاہ سردی جاگیر ورکی لکه دیو کې تاسو ہے ستام ولیکي والا انتقال ولو کی رجسٹری کی ځکه چې نن خو ته ورکنه چې سبا د بل چا حکومت راغی نو به نه واخلي معنا شو کتابت القطائع معنا رجسٹری د جاگیردار ہے سند د جاگیرداری ستام داغي وقال لك عن الحمد سعيد عن سند عن النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليكفي لهم بالبحرين فقال يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها کی چرته تاسو کوي نو فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها قریشیان لوم دقه سی اولی کوي فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تترون بعض اسرة اسرتن ترجیحی سلوک اسرت ترجیحی سلوک پیجن ترجیحی باندې لکه یو سړی په بل ته مخکې کوي باب حلب الابل على الماء باب دې بیان د لشلو د اوخو على الماء په بو باندې معنی صدا یعنی د دې جواز اے ثواب او اجر لکه پوخا غربت فاقه زیاته وا خلقو بساوري سرول نو بوزه ته بدی قرمی جمع کېدل چوبو ولور کی دمو کی فقراء حضرات به الته جمع شو الله یره څوک خوب بزو ول راشي موږ له پکې پای راکی نبی اسلام چې په بوت ته غریب راشي نو پای ولا ور کوي وفي قال حدثنا ابن المنذر حدثنا محمد بن قريش حدثنا ابي عن هلال بن عادل عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء بعض د حقوق د اوشاننا ان تحلب على الماء چول شل شي په اوبو باندې او غربات ورګي انسان دي باب الرجل يقول له ممر او شر في حائط او في نخل امام بخاری سے فرمائی کہ یو باغ کی یو سړی زمکه خرڅ کی او د دې بای په باغ کې سبوټه موټي وی نو دې سړی ته بای ته په دې باغ کې حق د مرور شته یو دانګه تامخ کې ویلو اړیا مالک د باغ چاله خیراتی سبوټي ورکی صاحب العریه د خپل باغ د میوه بوټونه میوه اغستو لپاره دیله په دې باغ کې حق د مرور شته خو به شرطي کې چې مالک د باغ او دغه بچو له تکلیف نیوي ني دارنګي ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع قد مر وللبائع الممر وللبائع الممر او بائع لرا حق د تیر دوشته په دې باغ کې واستقيو او حق د وبور کولشته حتا ترفع ترجی چې د خپل حق اوچت کی وکذالک رب العریه او دارنګي حق د مرور مالک داری مشته جی وفي قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثني ابن شهاب عن حليم بن عبد الله الذي قال سمعت رسول الله يقول من يدعى نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن يبتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع وعن مالك النبي عن عمر عن عمر في العبد وفيه قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يوسف كان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم تباع العرايا بخلقها تمرا وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة بن جريج عن قال سمع جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره مخابره محاقله غبي نه کنه مخکې تیر شو حتى يبلغ صلاحه والا يباع الا بالدينار او بالدرهم الى العرايا وفيه قال حدثنا يحيى بن قتادة حدثنا مالك بن داوود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريره قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا بخلقها من الثمن فيما دون 5
أوسق أو ب5 أوسق شك داود في ذلك. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا ابن صامت أخبرني الوليد بن كثير أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسالم بن أبي حفصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزامنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العراء فإنه أذن لهم. قال وقال ابن يسار حدثني بشير مثله. بسم الله الرحمن الرحيم.